د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې د چا خوراک څښاک حرام وي د هغه دعا نه قبلیږي. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد دی چې الله تعالی په خپله پاک دی او پاک مال قبلوي. مسلمانانو ته یې د هغې څیز حکم ورکړو د کوم یې چې خپلو رسولانو ته حکم ورکړی دی. څنګه چې قرآن شریف کې ارشاد دی: اے رسولانو پاک څیزونه خورئ او نیک عمل کوئ، زه ستاسو د عملونو نه خبردار یم. دویم ځای ارشاد دی: اے ایمان والو زموږ درکړی شوی پاک رزق خورئ. دې نه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو کس ذکر وکړو چې اوږده سفرونه کوي او د مسافر دعا قبلیږي او دې سره خواره واره ویښتو والا د دوړو جامو والا یعنی پریشانه حاله دواړه لاسونه یې اسمان ته اوچت کړي لګیا دي: اے الله اے الله اے الله، خو خوراک یې د حرامو دی، څښاک یې د حرامو دی، جامه یې حرامه ده، همیشه یې حرام خوړلي دي، نو د ده دعا چېرته قبلیږي؟ پیدا کې لیکي خلکو سره همیشه فکر وي چې د مسلمانانو دعا نه قبلیږي، خو د حالاتو اندازه د دې حدیث شریف نه کیدی شي. اگر چې الله جل شانه په خپل فضل سره کله د کافر دعا هم قبلوي، نو فاسق لا څه دی، خو د متقي دعا اصل څیز دی. ځکه د متقیانو د دعا امید کولی شي. کوم خلک چې غواړي چې زموږ دعاګانې دې قبول شي، هغوی دپاره ډیره ضروري ده چې د حرام مال نه ځان وساتي. داسې څوک دي چې دا غواړي چې زما دعا قبوله نشي.